بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ جی باب الحیض والاستحاضة، باب دې په بیان د حیض او د استحاضې کې. مری صاحب سیدا د چې حیض چې دی دا هم د احداثو نه دی، تر اوسه پورې دغه احداثو بیانو د کوم وقوع چې زی ته وه، اوس د هغه حدث بیان کوي د چا وقوع چې کمه ده هغه حیض دی. اول په سړو راځي نه او په ښځو راځي، په ښځو کې هم بارو ښځو نه راځي، خاص عمر والا باندې راځي، هغه هم بیا هر وخت کې نه وي، نو کله کله وي. ځکه وروسته ذکر کوي بهرحال مسایل ډېر اهم دي او مشکل مي خلک سړي ورسره نه بلد دي، نو زده کوو بیا ښه. باب کې د حیض هم بیان دی، د استحاضې هم دی او د نفاس هم دی. عنوان کې نفاس ذکر نه کړلو ځکه وترک النفاس لکثرته او لکونه حالة معهودة فی بنی آدم دون النفاس. یو خدا دی چې حیض زیات دی او نفاس چېرته کله کله راځي، یا داسې ووایه چې نفاس په معنی د حیض دی که نه، نو بس حیض زیات وي، نفاس کله کله یو نفاس په معنی د حیضي په احکاماتو کې اکثر بس هغه پکې خپله رالی. بې تعریف د حیض خپله معنی د الدم الخارج، هغه وینه چې رابار شي، دا یې رکن هم دی، رکن خروج د دم د فرج نه بس دا یې رکن هم دی. او اصطلاح کې دی حیض چاته ویلی کېږي، هو دم دا هغه وینې ته ویلی کېږي ینفذه رحم امرأة سلیمة من الداء والصغر، دا هغه وینه ده چې ولي رحم د ښځې، هغه ښځه چې روغه وي د بیمارۍ نه او د صغر نه، چې صغیره ښځه یي 9 کالو نه کمه او بیماری راځي، دا حیض نه حسابېږي. جنۍ ښه جنۍ کم از کم موده چې بالغېږي هغه 9 کاله دي، دې نه مخکې چې بیماری راتلله حیض به نه وي. هلک کم از کم چې بالغېږي دا به 12 کاله باندې بالغېږي، دې نه مخکې نه بالغېږي. او زیات نه زیات 15 کال عمر دی، کچری علامات د بلوغ مخکې منځ کې موجود شو ډېره ښه ده، کني 15 کال باندې د صاحبینو رایې د دواړه بالغېږي خود به خوده. دې تعریف باندې څه اعتراضات هم دي، خو بهرحال تاسو ته وګورئ. رحم امرأة دم ينفذ رحم امرأة، داسې ویل هغه وینه چې د ښځې د رحم نه راوځي. نو که چېرته د څه زخم وینه وه یا دغه شان لکه د استحاضې وینه چې دا به حیض نه وي، دا خو د رګ وینه وي. ابه ویل چې سلیمة من الداء، دې سره د نفاس وینه اعتبار شوله، ځکه نفاس وینه نفاس ښځه په حکم د بیمار کی، د ښځې چې ماشوم پیدا شي او حد په هغې باندې دای چې کوړی ووایي نه تر څو چې نفاس یې نه به وی، ځکه دا بیماره ده، بیماره ښځه به نه وی، نو په حکم د حیض بیماره کی. او صغر یې ویلو، ځکه د صغیرې چې سالمه به د صغر نه هم داسې مې ویل که نه، د بیمارۍ نه به هم سالمه د صغر نه، نه که بیماری زخمي وینې راځي یا ماشومه وینې راځي حیض به نه حسابېږي. نو په تعریف څه اعتراضات دي، نو صحیح تعریف یې چا داسې کړی دم من الرحم لا بولادة، چې وینه د رحم نه راځي او د ولادت والا نه وي، ځکه دې سره د نفاس بار شو. راځئ جی په باب الحیض والاستحاضه کې و بحث دي، یعنی کلام به وځینو کې کېږي موده د حیض ده، دا به نن وایو انشاءالله. رنګونه د حیض دا به م وایو، رنګونه د وینې د حیض، او دریم احکام د حیض به م وایو، او څلورم طهر متخلل د 2 وینو ترمنځ، او 5م نمبر موده د طهر به څومره اقله، 6م احکام د استحاضې به وایو، دا مشکل دی. 9م نمبر الدم الزائد علی العشره، کومه وینه چې په 10 زیاته شي 10 ورځې نه څه حکم به وي. بره ګورئ جي اول بحث موده د حیض څومره ده، ټول ما ته بره وګورئ. 3 اقوال پکې دي، زموږ د حنفو مفتابه رایې د طرفینو رایې ده. هغه دا ده چې اقله موده د حیض چې ده دا 3 ورځې او 3 شپې دي، که د دې نه وینه کمه وه او بنده شوه بیا دا حیض نه دی، دا استحاضه ده. امام ابو یوسف رحم الله فرمایي چې 2 ورځې پوره او د 3 ورځې اکثره حصہ چې وینه و بس دا به حیض، اگر چې 3 ورځې پوره نشولې
او د امام شافعي رحم الله مسلک دا دی چې یو ورځ یو شپه وینه و بس تا هیڅ دی تاسو پوهیږئ او دې کې د امام مالک رحم الله مرای د لاندې لیکلي دا درې رای چې کوم ذکر شولې دا کتاب کې ذکر دي حاشیه لور شیل ته لیکلي اختلف العلماء ولا 5 اقوال فعندنا اقل مده الحيض 3 ايام ولياليها دا خطير شو امام ابو یوسف رحم الله فرمای یومان والاکثر من یوم الثالث دوا امام حسن د امام صاحب نے روایت کړي 3 ورځې سره دا غشپونه چې کوم په دې 3 ورځو کې راځي یعنی 2 شپې دي خیر ده خو چې ورځې پوره شي امام مالک رحم الله فرمای هغه به اندازه نه لګي وقال مالک بقدر ما يوجد ثمره چې موجود شي که یو منټ ولی نه یو سکند امام شافعي رحم الله یو ورځ یو شپه دی وسو ته وګورئ اقل الحيض اقل مدد حيض 3 ايام ولياليها دا 3 ورځې او 3 شپې دي وما نقص من ذلك او د دینه کم وی فهو استحاده دا به استحاده وی استحاضه بیان روان دي دغه به خزه پاکه حسابيږي یعنی منبم متوجي روجم لقول عليه السلام دلیل 3 ورځې او 3 شپو د پاره اقل الحيض للجاريه البكر للجاريه البكر والثيب 3 ايام ولياليها اقل حيض د جاری جنۍ د بارا جاری جنۍ چې باکره یو کثیبه وی 3 ايام ولياليها دا 3 ورځې او 3 شپې دي واکثر 10 ايام او زید نزید لسرج هيزي غینه چې خوشي به استحاضه دا حدیث حجت دی امام شافعي رحم الله په خلاف او حجت علی الشافعي پڅکی فی التقدیر بیوم وليله دا دویم قول چې هغه اندازه لګی د یو ورځ یو شپې او دا حدیث دلیل هم دی په خلاف د امام ابو یوسف رحم الله اورا وانا ابي یوسف دا نه جمله ده ټیک ده او د امام ابو یوسف رحم الله نه نقل دی انه یومانی دا حیض 2 ورځې ول اکثر من اليوم الثالث او اکثر ایسه د 3 ورځې دلیل داغه هغه مشهور قاعده ده چې اکثر به حکم ده کل کی د 3 ورځې اکثر ایسه چې وشو وځاسي ویل کې بور 3 ورځ اقامه للاکثر مقام الكل قائمي اکثر لره بزید کل قلنا من ورته وایو بر وګورئ دا 3 ورځې 3 شپې دا تقدیر د شریعت دی شریعت دا اندازه لګولې ده نو د دینه کمول یو ورځ یو شپه څنګه چې امام شافعي رحم الله کوي یا د دینه کمول 2 ورځې او اکثر یې سره 3 ورځې دا کمول دا ماتول دي د اندازې د شریعت او د نه ټیک موږ نن انوار کې ویلي 3 خاص دي یاد مو کنه خاص دي خاص دلته 3 ورځې او شپې خاص دي دې کې خاص خو احتمال تعویل او د تعویل احتمال نه لري تعویل به کې کول چې د 3 ورځې اکثر یې سره نه دسي وورا قلنا من وای هذا نقص دا ما تولي ان تقدير الشرعي كما ولي د شریعت د اندازې نه او د نه د ټیک او ذلك لا يجوز على معين وای دا خو اقل موده به بر وګوري اکثر موده د هیڅ څومره ده موږ د حناف په نسبت اکثر موده د هیڅ دا لس ورځې دي بس دې نه نشي زیاتېدلې لس ورځې لشپې امام شافعي رحم الله فرمایي 15 ورځې اکثر موده د هیڅ کېدل شي څومره 15 هغه د بار دلیل نبی له صلوات و سلام خزه مبارک فرمایي وای دا د خپل عمر نیمه یې په هیڅ کې تیری نو عمر معلومیږي په کلونو او کلونو معلومیږي په میشتو میشتي معلومیږي په ورځو نیم کلونه نیمه میشتي 15 ورځې وګورئ واكثره اکثر مدد ہے 10 ايام دا لس ورځې وزائد استحاضه د دین چې زید شي استحاضه به لما روينا مخکم دلیل ویلو او حجه دا خبر حدیث حجت د امام شافعي رحم الله په خلاف په تقدیر چاغه اندازه لګي به مقررتیا کوي به 15 یوما 15 ورځو دا امام صاحب رحمه الله مول رايوا ثم الزائد بمن حناب بنظمانه چې زائد شي بلا سبان دي او یا د دریونه کمی وناقص یا د دریونه کمی نو دا به استحاده وي وجه سره حدیث کې لسو درې راغلي دي نو دا هیڅ دي نو کوم وضعیت خو ته حدیث نه دی شامل
لأن التقدير الشرعي دا قاعده ده هغه شی چې شریعت مقرر کړی یمنو هغه منع کوي څه منع کوي الحاق غیره چې غیر د ملحق شي ملګری شي به دا غي سره کوم شی چې شریعت مقرر کړی دا غي سره د غیر ملګری شي دا منع کوي شریعت مقرر کړی درې ولس دا دریونه کم ور سره ملګری کول یا د لس نه زیات دا اندازه د شریعت دا شی منع کوي تاسو په شولې نو تقدیر د شرعي مقررتیا د شرعي چې دا منع کوي الحاق د غیر د دریونه کم او د لس نه زیات به چې دغه اندازې سره ملګری شي دینه منع کوي تاسو په شولې خجی نور مکم مسائل دی خارجی اخیری کی به ما ترایات کې خبه دویمه مسله البته دومره د ځین کې کینه وای د کمه خزي چې رحم کټ شي کله کله اپریشن ولو کې رحم تلری کی چې به وینه راځي څه حکم وای نه دغه به موږ ټیسټ وکړو ټیسټ میډیکل ټیسټ کې کدا خبر رااله چې دا یې ذکر راځي چې د رحم صحیح سبا عقیده نو به بم هيزي حسابيږي او میډیکل ټیسټ کې صورتحال دا شو چې رحم بالکل ختم دی نه به کوم وینه راځي هغه به هیڅ نه ځکه موږ تعریف دا وکړل چې وینه به کم دی نه راځي رحم نه نو رحم چې نشته نو به څنګه چې به خو هیڅ نشي کېدل څنګه هیڅ جوړه پوه شولې راځي نور خبرې کو دغه شان د نفاس حکم دی کله کله ماشوم پیدا کیږي نه د خځې رحم امر سره کټ کی اپریشن ولا وکی نه چې مکمل اپریشن وشو رحم کټ شو مکمل نه به چې کوم وینه اول ورځ باندې راځم د نفاس وینه نه حسابيږي رحم نشته دی نفاس وینه خو د رحم نه راځي خجی دغه مسله ما تلک بر وګورئ د کراته د هیڅ د وینې رنگونه بیانې ازمنګ د حنا په بنسبت د هیڅ د وینې رنگونه شپږ دي یو سور رنگ چې دا به هیڅ وي او زیړ رنگ چې دا به هیڅ وي او قدرت دا میټیالي رنگ ورته وي دا بم څه وي هیڅ وي او دغه شن ترابي د خاوريجن رنگ چې هم دې سره نږدې دي ونه واده دا مېزي څو شو او تور رنگ چې دا بم هیڅ وي د ویني چې کله تور رنگي او شین رنگ چې کنه سبز دا بم څه وي هیڅ وي نه څو رنگونه دي مجموعه شپږ دي تاسو پیږئ البته امام ابو یوسف رحم الله بدغه قدرت رنگ کې لکشن تفصیل کوي هغه وایي کې دغه قدرت رنگ چې دی دا د پاک ویني نه د سری ویني نه پس راتللو خو بس دا بم د هیڅ ویني حسابيږي یعنی دغه خړی وبوي قدرت والا رنگ والا د ویني نه پس راتللی هیڅ به حسابيږي او کنه ویني نه پس نه وی ډایرک راتللی به هیڅ نه حسابيږي څو کوئی دا خبره امام ابو یوسف رحم الله او طرفین وینا قدرت رنگ چې اول د ویني نه وو که بمین دی ویني که او که په اخره کې و بهر حال بچوي هیڅ به پیږي پی البته شین رنگ کی خبره کړي اخره کې کوي وته وګورئ وما تراه المرأه او هغه چې ویني خزا من بیان کوي سرواله د ویني سر رنگ د ویني دای اصل رنگ دی ښا وصفرتی د غشن زیړواله ول قدرت د غشن قدرت رنگ د څه وي منګو خل رنگ تقریبا یو خړی خاورجن شکل اگر سره روان دي ترابي رنگي ایو سیام خړی دا غدي کوم وګورئ دا به هيزي حسابيږي حتا تر البياض خالصا تر دې چې خالص پینی وبشرو شي بس به دا د هيز رنگ نه دي به معلومیږي هيز بن شو به بلان بيها وقال امام يوسف رحم الله فرمایلا تكون القدره من الحيض قدرت رنگ دا به هیڅ نه وی الا بعد الدم حق دی وینه نه پس راشي دی وینه په تبع کې به دی ما شروع کې ویلیو کنه دغه دلیل دا دی ګورئ لانه لو كان من الرحم وای دا قدرت رنگ چې شروع کې راځي دا د رحم نه ناراضي اچھا نه ناراضي رحم نه ناراضي ځکه دا پر رحم کې د رحم د اخیره کې او رحم خو بندي نه د څنګه راشي نو کدا د رحم نه نه بکار در شوله کراتلله نه اخیره کراتلله ځکه د رحم ما خبر باندې پوهه نشته سبه لغوک شي اصل کې دا خل رنگ چی کنه دا د ویني خیره غونته کې دا
لاندې یخ کې بروتي پوه شوي بدی نو کوینه جاری شي رحم نزیزی استخیره کې دې تر ورسیږي به دامي نو بس ټیک د پته ولګېدل چې د رحم نه دې بس صحیح شو نو د وینې په تبع کې چخیره کې راشي بس هیڅ وتوایو نو که ځکه موږ وایو چې دا د رحم نه دی او کچري شروع کې دا راشي نو به وینه نه راځي او دا راځي معلومیږي رحم نه دی د بار نه روان دی او رحم نه چې وینه نه یا خو به هیڅ نه نو نه به نه دی پوه شوي به وته وګورئ لانه لو كان من الرحم زکه کشریدا د رحم نه ویل تاخر رسبرات لله اورا کشریدا د رحم نه ویل تاخر خروج القدر يعني الصافي مؤخر به وروتل دغه قدر رنگ د صافي وینینا سری وینینا توري ویننه برسرات لله ولهما داغو دوړو د بار دلیل طرفینو د بار نقلی دلیل ماروی ان عائشه روایت شوه د حضرت ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها جعلت اغي ګرځولې د ما سیول بیاض د سپین رنگ نه علاوه چې څومره رنگونه دي کا قدرت فکر یوي د سپین خالص نه څه ګرځولې دي حیدن نو قدرت هم بکر علی او د حضرت عائشہ چې دا خبره کوي چې سپین رنگ نه علاوه هیڅ دی دا خبره څوک پاکل نشي معلومه ولې قیاسي مسله نه ده پاکل معنی نشي او کوم صحابي چې قول وکي دا د اصول حدیث او قاعده ده ما تصبرون ویلي او صحابي چې قول وکي او پاکل نه معلومیږي نه صحابي خود دروغ ویني نه معلومیږي چې د نبی له سلام نه اوریدلی پاکل هونه معلومیږي نه د دې حیثیت داسي لکه برای راسي نبی له سلام نه تذکره وکړه او ذکر یې کو لکه ګوي چې نبی له سلام ته نسبت وکړو ذکر یې کو عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې سپین رنگ نه علاوه هیڅ وی دا خبره پاکل نه معلومیږي نه معلومیږي چې نه اوریدلی نبی له سلام دا ولهما مروي عن عائشه خجي وهذا لا يعرف او دا خبره چې سپین رنگ نه علاوه نور هیڅ دی دا نه به جندل کیږي الا سمعا مگر دا چې نبی له سلام نه اوریدلی پاتې شول داغه جواب واوري رحیم چې د دې خلق الټی رحیم الټی چې ګلاویږي د لاندې ځای ګلاویږي توجه نو دا خل رنگ چې خل رنگ د لاندې ځای کی دا کته ویل دی ویني لاندې سکی کنه نو لاندې ځای چې ګلاو شي نو ول بقى خل شروع کی لکه منګي کی چې خیره جمع شوی غلاندې راځي نو منګي لاندې نسوک مات کی اول غیره روزي منګه امام ابو یوسف رحم الله تعالی بالکل لا خل رنگ د ویني لاندې رحیم لاندې نه ګلاویږي وګورئ وفم الرحيم خلد رحيم شي منكوس التوي فيخرج القدر روزي قدر اول كالجرة لك منك اذا ثقب كل جسريش يسفل حالان دي داغي واما الخضرة شين رنگ بغير عليه دم هيز ده بدای کی صحیح رائے دادا شکل خزه د حیز والونه وا توجه جی خزه د حیز والو خزونه وا او شین رنگ وین راتله دا به هیز وی او که خزه د هیز والو نه او شین رنگ وین راتله به هیز نه وای شوی به وګورئ کنه لکه نورم غواړي مال اخیره کې به وې ما نو اوري خزه د هیز والو کلی دغه دوه راي دي چې کله تر 55 سال پورې نو وین راځي د هیزي او 55 سالونه پس د خزي وینه به هیز بنديږي او یو روایت د 50 کالو دی علامه شوی 50 کالو والو ته ترجیح ورکړی دا نو نتیجه دا شوله د یو روایت موافق 55 سال نه پس یعنی د خزي عمر 55 سال شي هغه نه پس کشین رنگ وین راتله دا به هیز نه او یو روایت کې چې 50 سالونه پس راتله هیز بني ځکه دا اوس د هیز والو نه ده او که 55 سال کې دنه بل روایت کې 50 سال کې دنه وین راتله او شنوا دا د هیز والو خزر نه به بدوی نه چوي هیزوی پوه شوي کنه پی او تو ګوره واما الخضره شین رنگ چره فالصحيح دار فالصحيح ان المراه كذا اذا كانت من ذوات الاقراء کله چې دا خزوا من ذوات الاقراء ده هیز والونه تكون حيضا دا شین رنگ بم هیزي صابيږي ويحمل على فساد الغذاء او دا رنگ ولي شین دي وجب دای چې حمليږي بچ خوراکي ګډوډ شوی دغه د وجه نوینه رنگ خراب شوی دی او ان كانت كبيره نو کچره خزه زوات الاقراء ولونه نو بډای و بډای 50 سال 55 سال دواړه راي دي لا ترى غير الخضره صرف او صرف د غشین رنگ وینه کتلا
نبی به موږ وایو دا هیڅ نه دی. تحمل على فساد المنبت، حملیږي به په فساد د رحم باندې منبت چې د کوم ځای وینه راځي هغه فاسد شوی دی. لهذا فلا تكون حیضا، به حیض نه دی. پوه شولې به. دریم نمبر احکام د حیض لږ به وګورئ. و احکام را تصایب د قدرې بیان کړي د حیض کا. څو احکام دي واورئ ښه، او به ان شاء الله د خیره بیان وکړو. د نفاس هم د احکام دي او د حیض او نفاس په احکامو کې څه نه څه فرق دی بیانو به. اوله مسله، کله چې د کومې زنانه حیض وي نو مونځ د دې نه ساقط وي. دویم، روژه نیول به حرامي، روژه نشي نیولی. البته قضایي د مونځ به نه راوړي او قضایي د روژو به راوړي. پوه شو به؟ راځئ دا پوره کو. والحیض حیض چې یسقط ساقطی د حایض نه صلات منځ ويحرم علیها منت ساقطی کا او حرامي په زبان دی روزه حیض په حالت کې روزه نشي ولې منه ده. دې د وجه نو ان شاء الله د صوم په بیان کې راشي. نه کومې خزي چې حیض وي نه بس داري پټ خوراک هم نه کې ښکارې کولې شي. وتقضي الصوم، قضا به د روزي راوړي. ولا تقضي الصلاه، صلوات د منځونو قضا به نشته. ولا تقضي الصلوات، دلیل چې د منځ قضا نشته او د روزي شته دا چا د حضرت عائشہ نم د بوسو کو مشکات کې حدیث ته ولی نغه و د زبردست جواب ورکو. بس موږ ته نبی علیہ السلام زمانہ کې به موږ د یو قضا راوړو او د بل نه په تنور څه وي مده کې څه پیسې غواړي نورې په هیګي کنه. هر څوک به حکمت ویګم نه ګوري، هر چا د حکمتونه نه بیانې. لقول عائشہ رضی الله تعالی عنها كانت احدانا، پمن کې به یو زنانه چې وا د نبی علیہ السلام په زمانہ کې دا طهارت چې پاکه بشوله من حيث هذا حيضنا تقضي الصيام، د رجوع قضایي به راوړله. ولا تقضي الصلوات، د منځونه به نه راوړله. بس نور ته څه غواړي خبره ختمه. خبر حل عقلی وجه ده چې منځونه حس په دوران کې ډیر جوړیږي په ذمه. یو خو عرب به را چې حس راځي منځونه به پاتې کیږي. په د ورځې پنځه منځونه نه به چې دا پاک شي او دا ځاله منځونه راګرځي نو حرج دی پکې. او حرج ځان سره یو سر راوړي او یو سرداري رخصت چې بس ساقط. والحرج مدفون نرسیبی. ځکه که دا ټول ګوره یو خو هیز ټول کال وي هرمیش کې عام طور، او روزه چې ته په کال کې وبېرئ به چې روزه چې قضایي شي چې ته یو څو روزي او مونځ خو ډېر شی جوړېږي. نو مونځ کې تنګي ده. الامر اذا ضاق اتسع، تنګي ده پکې نه بس فراخي رااله قضایي نشته. المشقه تجلب التيسير، مشقت د چر راګرځي بس سنتیا رااله خبره ختم. الضرر يزال الضرورات تبيح المحظورات. تاسو پیږئ کنه. او پاتې شولو روزه هغه کې هیڅ قسمه حرج نشته. نو دغه قضا به راوړو بینه. ولأن في قضاء الصلوات حرجا، بديك حرج دي وحرج خو مدفوع دي. وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل دي کنه لتضاعفها دوچن کیږي منځونه ډیریږي. ولا حرج في قضاء الصوم، کې حرج نشته. یو حکم بیان شو، دو حکم به مدوا. روزم ساقطه، حیض په حالت کې منظم ساقط، قضا د روزي به د مون بنوي. دریم حکم، جماعت ته نشي داخله دله حایزه قضا. جنوب سړی جماعت ته نشي داخله دله، طالبان به کې ګرځي. ولا تدخل المسجد، جماعت ته نشي داخله دله. او بیا هغه ورځ باندې خډیر ګرځي را ګرځي په کوم ورځ باندې چې د احتلام شوی یو هغه جنې سره کومې چې د ارمانی او ته یاد می والله کوم ارمان می چې الله می ارمان په خوب کې پورا کو. سخت سور می ته اوچت کو نه وای خشه می طالبان شي جنې ته شي وای ځکه موږ متشوي لازم طالب ما خشه الله والله یار نن فسودا کې دا شي نه ناستي وکنه. او یار دې پلان کې له خشه وکړو یار خشه می د لاس وته لوډیر خوري مکړه خورای نکړه شي یادې کنټرول ته شي وای الله قدم خاصه بناته مدرسه د خشه نه ولا راځي پلان کې خشه په نصیب کې شو وګورئ نشه ورته وایخه. ولا تدخل المسجد، جمعات ته بنه داخلي کی باجی ته جمعات کې درس مکه وهیز دي قرار کې نه خدای دې غر ککا
وقدل جنوب هغه وای تاسو مداخله کې چې کله جنابت کې وای مونږ ټیک د مونږ هم نه داخليږو لقول علیه السلام دوړو د بار شریک دلیل دغه د بار مونږ د بار فإني لا أحل نبی علیہ السلام فرماینا حلال او مجمات لحائد خزه د بار او جنوب سړی د بار او جنوب سړی خزه مونږ توایو تاسو مسلم د زمنګ ځان نه د حیز هیڅ تاسو د ځان لا جنابت شریک دی به مو غټلته او هو به اطلاقه امام شافعی رحم الله را ایداد چی هغه وی عبور کولې شي جناب صلی حایزه خزا مرور کولې شي بجماعت مانی تیرې دې را تیرې دې شي په رسبي من وایو چې نه مطلق من راغلی ول المطلق یجري على اطلاق 63 ماده دا حدیث چې خپل اطلاق جاری کو نه دا خلاف دی معنا مرور من دی عبور من دی وهو دا حدیث خپل اطلاق باندې حجت دی امام شافعی رحم الله بخلاف في اباحه الدخول چا مباح غني داخله دل على وجه العبور په طریقه د عبور او مرور و معنا ده ولا تلرم حکم الګ هیڅ په حالت کې تواب نشي کولای ځکه تواب چیرته کیږي بیت الله کې مسجد کې کیږي خو مسجد دی مسجد ته داخله دل من دي ولا تطوف تواب بنکې بالبيت لأن الطواف في المسجد ځکه طواف خو بجمعات کی من حدیث مې له حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې ماته بیماری پیش ول نه ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هر څه کوا صرف طواف مکوا راځي جی پنځمه مسله الکه هیڅ په حالت کې بخاون وتم نه کیدا ګناي کبیره دا او که حلالي غني کافر کیږي ور سره کا نه هیڅ په حالت کې وتم منع دا يسالونك قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض البته د نوم نلاندې ترګټنو پوری که بغیر د حایل څوک پیدا اوچتای ګوره وتی حرامه ایو مسله او د نوم نواله ترګټنو پوری د وتی نه علاوه د فرج نه علاوه که پیدا حاصلې بغیر د حایل منه ده او که سره د پردي حایلې نو بس به جایز ده او د نوم نه باندې او د خپونه ګټنو نه لاندې بس جایز ده ارزه کې بوله شی نه وي ارزه دې شی د وولو نه باجی خو بدینه یا خو کتابونه کې ارزه ویلې هغه ارزه کړل شی ووا وای خو غر کې باجی دا چې څومره و شرم وکمه ده وګوره قبل لګواله کا باجی نه یک نمبر خزي دي کما نه وي دا خو څه ډیر محبت نه نفرت کومه وګوره کوم ځای ته رسیدلی ولا ياتي زوجها خون بوت ناراضي مانوتي کوي بناس خو تقرا تک من نه دي ادب الفاظ ذکر کوي لقوله تعالی ولا تقربوهن مور د نږدې کېږي حتا يطهرن چخي باقي شي دا مسله بنځما شپږم مسله قران لوستل شي کنه وینا حیز خزا جنوب سړی خزا او نفاس ولا خزا دا قرات قران نشي کوله ټچ کول قران خلا پرې د قرات هم نشي کوله واوره وليس للحائض نشت جائز نه د حائض د بار جنوب سړي خزه د بار نفاس ولا خزه د بار قرات قران دلیل لقول علیه السلام لا تقرأوا الحائض نبل ولي حائض خزا والجنوب شيئا تشيء من القران هر حائض خزا او دغه شان جنوب سړی خزا هیڅ حصہ د قران نشي لوستله پوهه نشولې بي امام مالک رحم الله فرمای حیز خزا قران لوستل شي جنوب نشي لازم حدیث داغه په خلاف دی کوم حدیث موږ ذکر او هو حجه دا حدیث حجت دی په خلاف دی امام مالک رحم الله فی الحیض خزی مبارکی قول الله کې چې قران لوستل شي زموږ په امامانو کې امام دی امام طحاوی دی لوی امام دی د حنفو هغه وی پورا آیات نشي لوستل حیز خزا ما دون الآیات د آیات نه کم لوستل شي ځکه پورا آیات قرات نه لمونس کی ما دون الآیات چې آیات نه کم دا قرات نه لمونس کی چې قرات نه نه بس عرف کې قرات نه لهدا لوستل شي او پورا آیات قرات دی عرف کې دی غنه شي لوستل دا حدیث دغه په خلاف حجت دی مطلق قرات منع کړی دی تاسو پیږئ دا غیر غیر مفتابه ده وهو دا حدیث په خپل اطلاق باندې يتناول او شامل لما دون الآیات هم فيكونون دا حدیث به حجت شي على الطحاوی رحمه الله دی امام طاهر رحمه الله په خلاف کې فی اباحته چاغه مباح غني ما دون الآیات تاسو لکبر وګورئ حیز خزا
او جنوب سړی خزا نفاس والا خزا دا که قرآنی آیات لولي پورا آیات پورا صورت خو بطور وظیفه بطور دعا لوستلی شي بطور ذکر و اذکار وظیفه کوي بطور دعای لوستلی شي خو یاد ساتي هغه آیاتونه هغه صورت چې هغې کې دعا خو وي که نه علامه شامي قید لګوي چې څه پکې نو کو سوره تبت یدا ابي لهب لولي دې کې دعا یا د تسبیح کلمات نشته نو کدا لولي په وظیفه په شکل کې یا د دعا په شکل کې نو دا نه ده جایز نو بد پنیت د قرات نشي لوستلې نو هغه آیاتونه چې هغې کې دعا وي تسبیحات وي نو پنیت د دعا او تسبیحات لوستل شي دعا کوي ربنا اغفر لنا ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا دعا بتوري ذکر کوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لوستل شي خو ما ویل چې کم آیات کې کم صورت کې تسبیحات او دعا خو وی کنه کم چلول یا غیسه کې کا پوه شي به بل خبره ده چې مادون الآیات من ده پر آیات من ده دا وشفل خو که وس کلمه الولی حایزه کزه ده استاد ده نفاس کې ده باجی ده استاد ده هغه د بار مسله کو الحمد یو کلمه لله رب العالمین الرحمن الرحیم کټ وي مفردات نو تجایز ده کده مفتابی راي ده لوستل شي خپل شاګردانو ته د دې طریقه باندې سبق خیخه وګورئ څو مسلې شولې شپږ کنه ومه مسله بر وګورئ مصحف مسکول شي کنه ټچ کول شي کنه نو کمی خزي چې هیز وی نفاس وی د کمی خزي سړی چې جنابت وی او د کمی خزي سړی چې به او د سي دا ټول بټوله قران نشي ټچ کوله بغیر د حایله قران نشي ټچ کوله به د سړی کم لباس وی دا قاعده دا ورسته وایو تاسو ورسېدلې به وګورئ وليس لهم جائز نه دیو د بار مسح المصحف مسکول د مصحف د قران الا بغلافه مگر بغلاف کې مسکول شي غلاف نه مراد ده رومال ور سره ده په ولي نه ده دا قاعده به وایو کني کار نه کیږي لګ متوجه شي کڅو قران مسکی به او د سده یا جنابت کې ده یا حایز نفاس کې ده قران ټچ کوي برومال باندې کولې شي کنه نو قاعده ده چې خپل لباس یې نشي خپل لباس ده تابع دي التابع ولا يفرد بالحكم تابع خود مضبوط تابعینو نو څنګه چې لاس نشي لګولې کوم لباس یې چولې دی هغه لباس مانیم قران نشي ټچ کولې لکه رسو براشي نستونی مانی نشي ټچ کولې نو رومال صادره کده ځان نه تاوکړې او په ټچ کوي قران پینې سینې شي نه ولې دا خود د لباس ته حق رومال دی ولې نه راکوس کو صادره لري کو به قران نشي بینې ولې شي وس لباس پاتې نشو واستابې نه دی پويږي په ټوبې دا را لري کړه سر نه قران پینې شي صحیح لباس پاتې نشو پويږي په ان شاء الله منځ کې وراله بیان راشي لباس کم زه پوری کدو مې وګت صادري چې دا منځ کې خوځيږي را خوځيږي یو حسال تلغه برته دغه نه خوځيږي هغه به لباس نه دا غیسا هغه ایسه معنی کې به نسی بهر حال ټیک دي ارسي دلته وي بغلاب باندې قران نیول شي نو غلاب بدو قسمه یو هغه غلاب دی چې قران سره ټچ دی لکه دا غتی چي دي دا ټچ دي نو صحیح او مفتابی را اداره دام نشي ټچ کوله او کوم غلاب چې قران سره ټچ نه هغه کڅوړي خلکو جوړی کړي هغه روالي او قران به کې ور داخل نه کی بلکې باغی قران نسی بس ټیک ده خو کوم غلاف کوم کڅوړي چې قران ته باقاعده ټچ دي تړل کندل شي ورچوري دي هغه دغه جز دی به نشي وګورئ وليس لهم ند جائز دی د بار مسل مصحف مسکول د مصحف مگر بغلاف کې خلاف نه کوم غلاف مراد دی رس راځي جدای هغه یادي ولا اخذ درهم من بل بس ورا کوم شي کې د قران آیات لیکل شوی په دغه حالتونو کې هغه ام نشي ټچ کوله خو فرق پکې دی قران دی قران کوم ځکه چې قران دی لیکل شوی غزي ام نشي ټچ کوله او اخبار دی درهم دی نور کوم کتابونه دی هغه قرآنی آیات لیکل شوی نو کوم ځکه چې لیکل شوی هغه نه ټچ کوله نو ټچ کوله شي به یو مسله ده چې کوم کتاب کې قرآنی آیاتونه زید پیو نور څه کمی په حکم د قران کې به هغه کې یو ځم نشي ټچ کوله
او کم تفسیر دی چې قرآنی آیتونه کم دي او تفسیرونه زید دي په کلمات د تفسیرونه زید دي به دام کتابونو په حکم کې دي کم ځکه چې آیات دی نشي ټچ کولای نور به او د ټچ کولای شي تفسیر جلالین بل راشي التم تفسیری کلمات زائد دي ښا نبی او د ټچ کولای شي رستو بد دي بیان را شیخیره کې وایو ان شاء الله هغه کې بهتر اداره چې ودستی قرات پکې دی به او د سره لې وګورئ ولا اخذ درهم مني ولا نشي او درهم چې باغی کې صورت وی د قران الا بسرته مگر کڅوړې سره به نيسي څه کدا پرده مې نيسي وکذا المحدث دا خبره صرف داغونه دا وره بي او د سړې نه به مسکې مصحب لره مگر بغلاف کې غلاف نه مراد کوم غلاف د محکمه ویلې چې جدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی قول علیہ السلام لا يمس القرآن قرآن بنه مسکې مگر پاک سړې طاهر هغه ته وی چی او دسی هم وی نفاس کم نوی حیض کم نوی جنابت کم نوی ثم الحدث والجنابت لګ اوري لك حدث او جنابت دا داسې شي نه دي بي او دسي او جنابت چې بلاسونو کې داخليږي زګ او دس کې بلاسونه انځي جنابت کې به منځي نو لاس نشي ټچ کولای قران سره البته جبه کې جنابت ور داخليږي او دس ور بکی حدث ور بکی نه داخليږي دغه وجه نه جنابت کې خلی انزل فرض دي کې خیلمي او دس کې نه دي نقرت کولای شي بیا ودسا قران مټچ کوا جنابت کې قرت نشي کولای الته حدث الته جنابت رسیدلې جبیتم وګورئ ثم الحدث والجنابت چې حل اليد دا دواړه داخل شي حیل له شوی دا داخل شوی دي پلاس کم فیستویان فی حکم المس جنابت او حدث دواړه برابر دي په حکم د مس کې والجنابت حلت الفم باقي جنابت دا داخل شوی په خله کې نه په حدث دون الحدث پکې نه دي فيفترقان في حكم القرات کې دواړه مختلف شو وغلاف ولکه غلاف راتلو دینه څه مراد ده ما يكون متجافيا عنه دا هغه چې کوم جداوي د قران نه غوره دون ما هو متصل به غنه یاد حکم چې متصل وي د مصحف سره لکل جلد المشرز لك هغه جلد هغه سوتوي دا غتا کما چې هغه سره پیوستي متصلي دي کې نشینه ولې لکه نن سبا چې قرانونو سره پیوستي هو السيد سيد روایت د مفتابه ويكره مسه بالكم او مکروه ده چې سړی به او د سړی جنابت کې سړی او مس کې قران مصحب لره بنستونی هو السيد وجه څه ده نستونه خود د لباس ته لباس خود سړی تابع لانه تابع له ان سونه د بيد لابس ته او تابع په حکم د مطبوع کی څنګه چې بلاس نشي ټچ کولای بنستونی نشي بخلاف کتب الشریعه لاهلها په خلاف دغه کتابونه چې شریعت کتابونه اهل شریعت والا و د پاره هغه بنستونو بیا د ټچ کولای شي لکه د حدیثو کتابونه دي د فقه کتابونه دي تفسیرونه دي معلومیږي چې بغیر د ودسه بغیر د نستونی مکروه ده چې ټچ کیخه دا به د بي د داسې باندې کو حيث يرخص في مسها بالكم دیو ته رخصت دي چې مسه کې بنستونی غره بنستونی نه برحال دې کوم سی روایت دار یا راجح رائے ده اگر چې خلاف ولا به چې به او د قرآن نه علاوه چې کوم کتابونه دي ټچ کولای شي وجه دا دي کې اهل شریعت والو ته ضرورت دی بار کتاب اخلي رخلي غدي رخلي او داس کول چې بلازم کو نه حرج کلويږي رسې په موبایل کې قرآن وی بیا او داس تلاوت کول شي کنه تلاوت کې خو خبره نشته خو منګه وکړه بیا او داس تلاوت کول شي خو سوال لري چې سکرین باندې د قرآن راړول ټچ کوي کولای شي کنه دا مسله هم د خره چرای ده شو اصل کې دی یو مسله د اختلافي چې موبایل کې کوم شی راوړي دا عین د کمثل له زموږ د حضرت شیخ الاسلام رائے دا ده چې موبایل کې کوم شی ته راوړي سکرین باندې د دې مشابهت د عکس سره ده د چا سره ده عین عکس نه دی خو عکس سره مشابهت ده لکه سره چې وبو کې خپل تصویر او تخکاری شیشه کې وتا خپل تصویر خکاری دغه شان حیثیت دی نرسیبی او کو شیشه کې قران خکاری او سره به شیشه لاس وای جایز ده لہذا دغه پرنا کې به قران لاس وای جایز سکرین ما لاس وای پانی بیړی رړی جایز ده او وو کې د قران تصویر خکاری سره بو بولا سوی جایز ده دغه شاندام جایز ده د دې وجه حضرت فرمایي کوم تصویر په موبایل کې را تصویر په حکم کې نه ده کدا خو عکس په شان ده او با کوم علما چې هغه ته عین وای هغه تصویر ته مین وای تصویر حرام ده
او به کوم قران پکې راځي دا مین دی لہذا به اودس ټچ کول هم نشي او څوک چې ورته نه وي هغه وي قران د کتو ثواب نه ملاويږي ځکه دا خو هغه نه دی او څوک چې ورته نه وي هغه وي قران د کتو ثواب ملاويږي نو راجح رائے دار چې به اودس ټچ کول شي صفحات اړول شي قران کې خو احتیاط دار چې اودس دي وای شي به دا صورت کې چې سکرین باندې درړولې شي نه به خو خبره ختمه وګورئ اخري مسله را ته دا بیانې ماشومان باندې اودس نه دی لازم خو مکلف نه دی غول به اودس قران ور کول شي که اودس په لازم کی ناغو خود دغه مکلف نه دی او قران نه ور کې به اودس نو قران به پاتې شي ولا باس بدفع المصحف سباق نشته چې ور کړل شي مصب ماشومان وتا لان في المنع ذک کمن او کو نه ور کو تزيع حفظ القران زایګي حفظ القران او کو امر کو اودس وفي الامر بالتطهير حرجا بهم باغو حرج ته وهذا هو السيد سي مساله تاسو به شولې یو مسله